مرګرو سلامونه مې واخلې د ګمریانې یم دې وخت کې داسې دنیا ته راغلی ما چې یقینا چې دغه دنیا خو د خوشحالۍ او د سوکالۍ دنیا ده خو دا هر څه پکې قید دي که دا تاسو مونږ او تاسو وګورو نو دا کیجز دي او دې کې مختلف قسمه مختلف انوارات او اقسام والا دغه دي برډز دي توتیان دي واړه توتیان دي غټ توتیان دي او د دې دغه اوازونه هم تاسو یقینا چې دوی به دا وایي چې که موږ د دې نه بار شو نو زیاته خوشحالي به دا مختلفو علاقو نه دلته راځي دي یې پرچیز کوي بیا دې نه دی لکه کورونو والا یا دغه والا چې وغواړي هغه دغه توتیان ورکې ډېر زیات قسمونه دي دا وګورئ دا بیل قسم دی دا بیل قسم دی دا بیل قسم دی او دې طرف ته که موږ تاسو راته وشو نو دا بیل قسم دی دا وګورئ دا نور قسمونه دي زه کوشش کوم چې کیمره دې بل طرف ته واړوم نو تاسو ته به ډېر زیات نږدې نه وښکاري جی ملګرو دغه بازار کې را روان یم دغه نه راووتم خو دا یو خبره مې ذهن کې ده دا یو خبره ده ته کوټې ده دا یو خبره ده در په یاد کړم چې لکه که دلته ډېر زیات د دوی د مزاج مطابق خوراکونه هم دي ښه خشته خشته کیجز هم دي خو دا مرغۍ چې کومې دي دا به بیا هم خفوي او دغه خفګان دغه وجه لکه مختلف سیډز وغیره تاسو ګورئ لکه دوی د دوی د مزاج مطابق هر څه ورکوي خو بیا به هم دوی خفوي ځکه چې دوی په کلو فضا کې لکه همداسې ده چې مونږ جیل کې یو د جیل نه بهر یو نو کوشش کوئ چې مرغۍ قید کوئ ما د ښکار ورځې چې وي نو ښکار کوئ چې د ښکار ورځې نه وي د بچو ورځې وي نو هغه ټایم کې لکه دغه ملګرو ته وایم چې تاسو بالکل ښکارونه مه کوئ ځکه چې د دوی بچي وي د هغې له دانه پانی راوړي او ظاهره ده چې دوی خپل هم یو ژوند دي هغه بچو پسې چې مونږ خپله څنګه بچو پسې خفه کېږو همداسې دوی هم خفه کېږي بچي د دوی خوراک په انتظار وي مونږ هلته زمونږ د ښکار د وجې نه دی مړه شي نو زمونږ به څه وشي یو نوړی به شي خو دغه یو نوړی چې کوم ده دی ژوند ختم کړو دغه بچي چې د دوی په انتظار وي نو هغه د هغه وي هغوی بیا همداسې مړه شي او بله خبره دا ده چې لکه دی په دغه پنجرې کې ډېرې زیاتې ښایسته وي تاسو ګورئ مختلفې پنجرې دي دغه دي دا ډېرې زیاتې ښایسته دي خو جیل کې ډېر زیات سجو شي او ډېر زیات ښایسته شي نو سړي ته دغه یو تاثر ذهن ته ورځي چې زه جیل کې یم بس په دې خبره باندې سوچ وکړئ نو چې د دوی جیل کې وي چې مونږ جیل کې څومره خفه نو دوی به هم جیل کې دومره خفه وي ولی الله مستحرم خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ دا وړې وړې خبرې دي او په دې باندې غور او فکر کوئ او صاحب استعداد خلکو ته وایم چې څومره کېدی شي داسې قسمه مرغۍ اخلئ او پرېږدئ یې په کلو فضا کې پرېږدئ د دوی په دعاګانو چې رنګ شئ دنیا به مو ښایسته وي او خیرت به مو ښایسته وي ډېره مننه خوشحاله جی ملګرو دا واړه سیډز دي او